الخدمت والا دلته دا شی شروع کړی د سستی روټي سکیم کنه په 5 روپے تاسو دې کار ته څنګه ګورئ دا ښه کار دی په خپل روټي لنجي غریبیم ده د لوکډاون وجه باندې موږ 2 میاشتې په کور کې ناست یو ته ولې راځئ دا خدمت لپاره راغلو چې موږ 5 روپے بشکی روټي لپاره ارزانه ده کنه روټي سپکه خو نه ده نه درانه ده بل روټي هم درانه ده روټي هم خدا درانه هم ده دلته چې راشي شور شغرب او دیګي میګي خو نشته نه هیڅ هم نشته ستا روټي خوښې دي او جی الخدمت روټي خوښه او جی بسوله 15 روپے ارزانه دي او جی ستا خوښه او نه بسوله 5 روپے ستا روټي خوښه ده कितने का है 5 का څنګه چل دی او زنده به ته مخامخ کا تاسو واغشتي ماته اتل واغشتي ارزان ورکي او جی خوشاله چې ارزان دی او جی په سو درکې 5 روپے په 5 روپے تر روټه خوخي دی او په سو درکې 5 السلام علیکم څنګه خیر شکر څه راغلي دا راغلی د دې روټه مزداري ماشاءالله خو ډېر رش جوړ دی الله دې کامیاب کړي خاصه ارزاني شو خو تاسو دې کار ته ښه ګورئ ښه کار دی چې روټۍ دغه ګران دی او دا غریبانو لپاره دا دغه دی چې 5 روپۍ روټۍ ده السلام علیکم جی څنګه خیر دی خدمت والا دلته سکیم لګولې سستي روټي 5 روپۍ والا روټۍ تاسو دې کار ته څنګه ګورئ الحمدلله دا ښه کار دی یار او خدمت فاونډیشن والا دا ډېر زبردست دغه شروع کړی چې داسې غریبانو له به ډوډۍ میلاویږي تاسو به سویل غواړئ څنګه ښه کار دی او روټۍ وړې دي او په څو درکوي 15 یاره ستړی مه شئ السلام علیکم تم څنګه دی الله په څه کوې دلته دلته دې ټیکټونو پسې راغلي دي دا روټۍ ښې دي مزېدارې دي او جی بس ډېره ګزاره کوي یار نه ګزاره ده که خشته دي ښایسته هم دی او ګزاره هم کوي ارزانه دي ارزانه دي نیم په نیمه ریټ دی دا یو بل سپاټ دی او ماغه سستي روټي سکیم په شان دی عبدالرزاق روډ پېښور باندې دلته یو بل سپاټ دی او دلته هم چې کوم دی دا یو دویم تنور ته موږ رالو دلته خلکو سره خبرې کوو چې دوی څه وایي راځئ چې وګورو السلام علیکم اشنا وعلیکم السلام زړګي ستا نوم څه دی منصور د کوم ځای بودو سمرباغ منصوره روټۍ په څو درکړه الخدمت شکریه ادا کوم خدمت شکریه خو ادا کړې خو ډوډۍ په څو درکړه هسې هسې پیسې وانه غشتې نه خوشحاله دي او روزانه راځي که کله ناکله راځي کله ناکله السلام علیکم تاسو دې زویا یوسف یوسف څو روټۍ راواغشتې شپږ څو یې درکړې په 5 السلام علیکم السلام علیکم جی څنګه خیریت دی صحت هم ښه دی ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرام هم شروع شوی دی ماشاءالله دا غریب عوام له به ډېر سهولت وي او دا اقدام چې تاسو اوچت کړی که نه بهل دا خدمت خلق دی جی بس دې نه لوی اجر نور نشي کېدی دې نه لوی نور اجر نشي کېدی جی بس دا خدمت خلق دی بس ټول خوران غریبان دي هر سړی خوشحال ده دعا کوي تاسو لپاره الله د تاسو عزتمن چې دعا کوي چې په 15 روپۍ روټۍ راکوي نیم په نیمه که نه نیم په نیمه پیدا خو کارونه نشته کارونه ډېر خراب کارونه به ګورو مونږ هغه نیک سره خبره صحیح دا پروګرام دی وخت کې خلک ګوري ته خپل مونږ سره ایکسپیرینس شریک کا چې تا ستا سترګو څه ولیدل زما خدمت کې ایکسپیرینس شوی دی الحمدلله ډېر ښه کارونه کوي مختلف دغه کې مطلب اوسه پورې یو کال ماته وشو خدمت کې نو زه په انټرنشپ باندې یم نو زه ما ډېر زده کو داسې یو لو اټ نو آی لو اټ
بازار څنګه دی خلک روزانه به څونه ټوکرې دغه 1000 1200 1100 د په روټۍ وځي روزانه جټیلی کې څوک غریبان زیاتره غریبانان دي پکې مشران پکې راځي هغې چې کوم دی تاسو د هغې سترګو ته او یا د هغې دغه ته چې ګورئ جذباتو ته او آیا ستاسو د کار ته د هڅې ته څنګه ګوري بالکل په ښه نظر سره ګوري جي او هغه زموږ د خدمت فاونډیشن پېښور شکریه ادا کوي چې د خلکو د غریبانو پر دا سکیم لګولی دی او 5 روپۍ روټۍ میلاویږي دلته ډېر زیات خلک چې راځي موږ دا په رشکو کې راځي په سایکلو راځي په پیدل راځي معذوره خلک هم پکې سپین ږیري مشران هم پکې زنانه هم پکې او زموږ نه دا روټۍ حالي جي دا سکیم څنګه دی دا سستي روټي سکیم جی ډېر ښه دی دا چې کوم دی الخدمت والا ډېر ښه سکیم چالو کړی دی د چې کوم دی یو لاکډاون وجه چې کوم دی کارونه بند وو کاروبار روزګار بند وو خلکو چې کوم دی کورونو کې ناست وو نو کوم چې وس والا خلکو وو هغه هم چې کوم دی بې وسه شو نو الخدمت چې کوم دی ډېر ښه سکیم چالو کړی دی د سره چې کوم دی غریبانو کوم دی ډېر زیات سهولت دی دا روډۍ دوی ورکوي دلته په 15 روپۍ نو دې ته به ته ارزانه ورکوي دې خلکو ته به ته څه غواړې دې باره کې نو بس دا خو ډېره بهترینه خبره ده خو د دې نه زیات څه نشته پوه شي که نه جزاک الله خیر الحمدلله انشاءالله دلته په 15 روپۍ روټۍ دوی ارزانه ورکوي دا ښه کار دی دا جی ښه کار دی ته دلته روټۍ بس راځې کله نه کله که نه راځې او راځم جی ته څومره روټۍ وړې کله شپږ یو سماته یو سمسې وړم الخدمت دلته یو سستي روټي سکیم شروع کړی دی په 15 روپۍ روټۍ ورکوي تاسو دې کار ته څنګه ګورئ دا ښه خبره ده نو 20 روپۍ او 10 روپۍ روټۍ ده 5 روپۍ ورکوي دا ښه خبره ده نو غریب ته تاسو چې ته راغلي دي نه مغشتي دي که نه یاره پهله ځل مې وکتل نه یم راځي نن به راځې انشاءالله چې ولې به نه راځو سستي روټي ده په 15 روپۍ روټۍ ده الخدمت والا ورکوي دا ښه کار دی نو 15 روپۍ روټۍ ده مخکې 10 روپۍ روټۍ وه نو اوس 15 روپۍ چې روټۍ شوې ده نو ښه کار دی دا کتونکو تاسو ته معلومه ده چې مونږ دلته مونږ سره زمونږ خویندې ولاړې دي هغې سره به مونږ خبره کوو چې هغې د کار خیر ته څنګه ګوري السلام علیکم آپ الخدمت کے اس پوری جو اس وقت اس وبا کے موسم میں مختلف پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اسپیشلی جو سستی روٹی اسکیم ہے اس وقت آپ کے ایریا میں جو ہو رہا ہے آپ اس پہ اور باقی جتنے بھی پروجیکٹ ہے اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے اس کو کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے سخت ترین حالات میں راشن جو ہے ہمارے گھروں تک پہنچایا اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو روٹی کا جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ بہت اچھا ہے ہم غریب عوام اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں 10 روپے کی جو روٹی جو ہے وہ ہم 5 روپے میں ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کو ہم سراہتے ہیں اور ان کو بیسٹ وشز دیتے ہیں کہ یہ آئندہ فیوچر میں بھی اس طرح کی خدمات عوام کو مہیا کرتے رہیں اس وقت ہمارا پروگرام جو ہے باہر میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مسافرین بھی اور یہاں بھی آپ کیا ان لوگوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس کار خیر میں الخدمت کی مدد کریں میں تو یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں الخدمت کو تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں کیونکہ یہ بے لوث مدد کر رہے ہیں تو امیر عوام کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں
کتونکو موږ دې وخت کې په یو بل سپاټ باندې یو دلته راغلي یو او دلته چې کوم دی د سستي روټي سکیم الخدمت یو ډېر فینټاسټیک کار کوي په مختلفو اړخونو باندې دلته که تاسو وګورئ دا مته راوړه دلته چې کوم دی دا راځي دلته دې ځای کې یو منټ ښه صبر وکړه ته به دا ملګري دلته چې ولاړ دي دلته دوی یو کاونټر جوړ کړی دی او یو ډېر سیسټمیټیک کار دی څه شور شغرب یا بدنظمي نشته دی او په هغې کې دوی مختلف قسمه ځان سره دا ټوکن ایښلي دي دنه به لږ ځان هم په یو چې د دې ټوکنو مقصد سره خو تاسو دلته وګورئ دلته په ځمکه هم دا سپاټ تاسو کتی شئ کوم چې د حکومت پروټوکول دی یا SOPs دي په کوم باندې چې حکومت لګیا دی هغه SOPs باندې خبره کوي دا خلک الخدمت په هغې باندې ډیر زیات چې کوم دی کار کوي کوشش کوي چې خلک لکه مطلب دا دی دلته د کرونا ښکار نشي او سوشل ډسټنسینګ او دا څیزونه فالو کړي السلام علیکم وعلیکم السلام روجي څنګه روان شکر دی ډیر ښه دی دا په دې قسم پوهېږي که دا څه شی دی دا سستي روټي سکیم 5 2 4 او چې دا به لیکلي او مختلف رنګونه دي د دې څه خپل مقصد دی دا کوډ دی که نه داسې نه ده دې باندې جي د روټۍ خپل تعداد دی که نه دا 6 روټۍ دي دا 2 روټۍ دي څو کسان چې د چا څونه روټۍ پکاري چا 2 پکاري 5 پکاري 6 پکاري لس هغه حساب سره موږ دا ټیکټ ایشو کوو او دا مطلب ډېر ښه ترتیب سره روان دی 300-350 پورې دغه موږ وباسو خلک سټیل میل دي کمی کا بدنظمي خو نشته سم نشته ډېر ترتیب سره موږ انشاءالله کار دا تاسو ور چاله ورکوئ که دا صرف موږ چې دی دا نه ګورو جي دې ټایم کې ټول متاثر دي ټول خلک چې دی په کورونو کې دي او موږ دې کې دغه نشو کولی چې دا زیات متاثر دی دا کم دی څوک راځي بس ټول له ورکو ډېره مننه دغسې موږ سره بل ملګري دلته موجود دي هغه سره به سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جي روجي څنګه روان شکر الحمدلله جی 2 روټۍ 4 شپږ او 8 دا ټوکن هغه راته وایي د دې نه علاوه څه خبره چې ته زموږ کتونکو سره شیر کول غواړې نو والله شیر کول خو دا غواړو جي چې دا موږ کوم دغه لګولې خدمت طرف نه نو دا ډېر حالات خراب دي لاک ډاون دی دلته موږ هر قسم خلک راځي نو موږ الحمدلله ګورو فیملی ته غریبانان ډېرې څوک 8 روټۍ غواړي څوک 6 غواړي څوک 2 غواړي موږ ښه دغه څه ورکو بغیر تفریقه چا سره هېڅ قسمه دغه نشته ډسپلن سره انشاءالله او ستاسو مهرباني چې تاسو راغلې دا د غریبانانو دا حل هم وکړو تاسو نوم دی محمد ابوبکر ابوبکر صاحب تاسو دا دلته د الخدمت د اړخه د سستي روټي سکیم لګېدلی دی په دې کې دا خلک ولاړ دي تاسو پکې ګوره رضاکار هم یې تاسو د الخدمت دې کوشش ته څنګه ګورئ او دلته د خلکو څه تاثرات دي یاره بس موږ دا غریبانان دي دې راشي دا روټۍ دغه کې او سکیم دی دا هم لګولی دی چې دا خلک یې یوسي روټۍ که نه اواز ولې نشي کولی په خپله څو روټۍ د غرمې د مال خو روژه ماتي کې څو روټۍ خورې یاره یو روټۍ خوري او په تیز اواز کوله که څه ولې ښه یو روټۍ خوري جي ستړی شوي بس لږ ډېر السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه روجي څنګه روان الحمدلله ایوان ټول نه مخکې خو چې زه څومره تعریف وکړم ستاسو او د ټیم د الخدمت دې وخت کې لا کم خلک چې یو مسافر دی دار دی چې دی په لار روان دی تاسو چې کوم دا سستي روټي سکیم جوړ کړی دی نو زما په خیال چې جزاک الله خیر او زه به دا وایم چې تاسو موږ سره د دې په حواله خپل ایکسپیرینس شیر کړئ او بل راته دا ووایه چې هغه خلک څوک چې شتمن دي چا سره چې پیسې شته اوس خو دی ورکړی او د موږ دا پروګرام ګوري هغې ته به څه پیغام ورکوې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد اسماعیل جان سابق ناظم و ډسټرکټ ممبر حسن ګړي 1 دا ټایم کې د الخدمت انچارج یم حسن ګړي 1 دا کیمپ چې کوم لګی دی جي دا حقیقت خبره دا ټایم زموږ قوم یو ډېر لوی مصیبت کې دی او موږ چې یو بل له لاس ورنکړو نو ډوب بشو تقریبا 95% نه زیات عوام چې کوم دی متاثره صرف هغه کسان چې کوم ګورنمنټ سروینټ دي هغې چې کوم دي لږ ډېر به بچي نو ټول متاثره دي دا کیمپ چې لګی دی موږ شروع کوي چې دی نه خلک به شرمیږي به راضي به نه د حقیقت خبره چې تقریبا 2000 پورې روټۍ 300-400 کورونو ته موږ ورکوو هغه په 15-20 منټ کې ختمېږي موږ ډېر طریقې سره د خیر ټیم دی هغې ښه ښه کوم د صحت اصولونه یې هغې په مطابق موږ کار کوو دا شی چې کوم دی دا خو تاسو ته پته چې الخدمت یو ویلفیر دی او دا چې کوم دی یو چندې باندې چلی زما د عوام ته دا خواست دی دا شی زه تقریبا 15-20 منټ نیمه ګنټه چلی خو چېرته د خلکو مخیر حضرات چې دی کې امداد وکړو
دا به په دې ښار کې مختلف ځایونو کې ولګي او دوراني به زیاته شي. دلته چې 300-400 کورونه دا کېږي کېدای شي 700-800 کورونه دې نه بیا مستفید کېږي به. نو انشاءالله زما ټولو خلکو ته دغه خواست دی څنګه چې کرونا نه څوک خبر نه و 2 میاشتې پهله سم نه و او نن یکدم ټوله دنیا تپ شوه. دغه شان دی د آخرت د مرګ هېڅ پته نه لګي. دغه موقع ده چې موږ د روژه ده او یو بدلې کې الله پاک په خپله وي چې زه به 80 او څومره درجات به بلندوم نو روه دا پیسې چې کمې دي هېڅ نه دي سکې دي دا راشئ دا موقع ده څوک عمرو راتله عمرې بندي دي هغه پیسې پکې ولګئ زکات پکې ولګئ خیرات پکې ولګئ خپل آخرت چې کم دی دروند کې او انشاءالله چې د دې ته موږ لاس ورکړو سبا چېرته په موږ باندې خونه خاصه دا وخت راغو انشاءالله موږ له به هم دغه شی څوک لاس راکوي به او انشاءالله دا ګاډې به رواني الخدمت زنده باد. جی موږ سره د الخدمت دلته چې کوم دی ضلعي صدر موجود دی ارباب صاحب. د ارباب صاحب 2 تعلقه دي. یو خو د خیبر ټلویزیون سره تعلق لرونکي زموږ یو ډېر سینیر ملګری ارباب صاحب زموږ په پروګرامونو کې به راته او خیبر سره ډېره مینه وه. دا د هغې روارم دی. او بل ارباب صاحب دلته یو بېلوسه خدمت دی روان دی کوي او دا ټول اکټیویټیز دی کې په دې ضلع کې چې کېږي د هغه سپروایز کوي. نو موږ هغه ډېره موږ دې ته دا وایو چېرې دا سستې روټي چې کوم سکیم دی د دې په حواله به موږ سره دوی خبرې کوي. ارباب صاحب تفصیلي راته ووایه سستې روټي سکیم په څونه ځایونو کې روان دی څونه ځایونو کې روان دی او بل دا چې خلکو ته به څه اپیل کوئ چېرې تاسو سره په دې کار خیر کې هیلپ وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله دا وبا راغله او لاکډاون راغو او پېښور ضلع په مختلف مداتو کې دغه کوي هغې کې اولنی دغه خلکو سره فوډ پیکیجز تقسیم وکړو دا سینیټایزرز او نور شیزونه 3 ځایونو کې د الخدمت فاونډیشن سستې روټي سکیم روان دی او دې نه کم سے کم 1500 نواله 1500 پورې هر یو دغه نه فیملی سب مستفید کیږي. موږ سره یو ماشوم بچی ستاسو نوم دی؟ عبدالله. عبدالله شابه زویه. عبدالله روجې نیسې؟ څو دینې وې؟ ټولې. آفرین نه را. ښه او دا اوس روټۍ ته کوم ځای میلاو شوې؟ دا دلته الخدمت نه. چا دیکه میکه خو نه درکوله؟ نه. واله راواله خو نه چا درنه پیسې خو نه دي اخیستې؟ نه. او تا روزانه راځې دلته؟ او جي. لږ په تېز ووایه که نه؟ او جي. او دا ډوډۍ کوم خوړې؟ دا مور له کور ته. مور له کور ته وړې؟ او بچې څونه خلک دي تاسو کره ټوټل؟ 15. او دوی چې دلته ته راشي دلته دوی هر چا له ډوډۍ ورکوي او که نه؟ او جي ورکوي هر چا له. دې کیمره کې وګوره خلکو ته به څه وې دوی الخدمت ته به دعا کې؟ او جي. تاسو چې کله روټۍ کور ته یوسئ او هغې هلته دا وګوري چې دوی راوړې نو بیا هغې څه وي خوشحالي؟ ښکلي خوشحالي. السلام علیکم بچې. وعلیکم السلام. رامخکې شه زما نه رامخکې شه. ستاسو نوم دی زویه؟ زما ایان. ایان په ایمان ښه شه. څویم کې؟ زه 5م کې یم. ته خو ماشومه لږ یې 5م کې. ښه ایان ټیکټ دې وښه ټیکټ یې درکړه؟ رای کوراله. پیسې نه واخیستې؟ او. څونه پیسې واخیستې؟ نه دلته پیسې ورشه هلته پیسې. هلته پیسې ورکوي. ښه او دلته چې راشي نو دیکې میکې خو نه درکوي څوک؟ نه. بقاریږي خو نه؟ نه. او ته به خلکو ته څه ویل غواړې چې دا پروګرام ګوري ته خوشحاله چې تاسو ته دوی ارزانه ډوډۍ درکوي؟ بلکل. خلکو له به څه پیغام ورکوې؟ خلکو له ورکوم چې دلته 5 والا روټۍ ورکوي لکه چې دا سی خبره دلته غریبانانو له هم پکې 5 والا روټۍ ورکوي سیده. صحت دې څنګه دی؟ ښه دی جي. روژې څنګه روانې دي؟ بالکل ښې روانې جي. ها پروګرام خو روان دی او دا سستې روټي سکیم دی څه خبره به کوې؟ دا خو دې خو په دې ټول پاکستان کې په دې ټول ځای کې لکه دې شانتې څوک یو قسم دغه نشي کولی. لکه د دې چې روټۍ ډبره ده کمه خو نه ده؟ نه په ټول کې روټۍ کمه؟ بالکل صحیح روټۍ ده او چې کور ته یوسو به هم دواګانې کوي که نه جي. او بله خبر دا چې جي د دې شانتې خدمت یو قسم نشي کولی. لکه دې په امبولنس هم د دې دغه چلېږي په دې دماکو کې هم دې ځان نسي هر ځای ته امبولنس یې ځان نسي هر یو شی ځان نسي د دې. روټۍ په والا خبر کو ټیکټ ته سره دي څونه دي؟ 8 روټۍ دي جي. بس زموږ په ټي وي خلک پروګرام ګوري او چاله چې خدای پاک طاقت حیثیت او
او نیم کو ته ایت بس پیغام ورکې چې دې سره کومه چې هغه نور د ملخ د پاک توفیق او دا ورکې چې غریبانو خدمت او دغه کیږي